الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البادئ بالسلام كبريء من الكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې چا په سلام کې مخکېوالی وکړي دی دا تکبر نه بری دی، د تکبر نه پاک دی. دغه شانتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې څه خبرې ذکر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: یا افشوا السلام واطعموا الطعام، تاسو سلام خور کې. سلام یو ډیر بهترین دعا سره د ملاوېدو یو اعلی او بهترین طریقه ده. څنګه مو تاسو مسلمانانو دا یو عامه خبره جوړه ده الحمدلله چې مو تاسو یو بل سره ملاوېږو، نو د ټولو نه مخکې سلام کوو. السلام علیکم. لکه دغه شانتې د مغربي چې څومره ممالک دي، څومره ملکونه دي، د هغې ځان له یو طریقه ده. هغې چې څنګه یو بل سره ملاوېږي های، او یا دغه شانتې هغې چې کوم ټایم ملاوېږي نو هغې وایي ګوډ مارننګ، ګوډ آفټرنون، ګوډ ایوننګ. نو دغه شانتې دا زمونږ هر څه هر څه دي. های هم دی، ګوډ مارننګ دی، ګوډ آفټرنون هم دی، او ګوډ ایوننګ هم دی. دا هر څه هر څه دی الحمدلله. او د ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې دا دعا هم ده، او دې کې ډېرې خبرې دي. د ټولو نه اول خدا دعا ده چې السلام علیکم، په تا باندې دې سلامتیا وي. او کتابونه لیکي چې د ټولو نه اول سلام چې کوم دی دا آدم علیه السلام کړی. فرمایي چې کله آدم علیه السلام کې روح واچولی شو، الله رب العزت ورته وفرمایل د فرشتو یو ډله وه، وي په دې باندې سلام وکړه. آدم علیه السلام عرض وکړه: یا الله څنګه سلام وکړم؟ الله رب العزت وفرمایل داسې ورته ووایه چې السلام علیکم. آدم علیه السلام هغې باندې سلام وکړه، وی السلام علیکم. څنګه قرآن کې راځي: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. چې کله په تاسو کې څوک په تاسو باندې سلام وکړي نو تاسو د هغې بهتر جواب ورکړئ. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هغې نه بهتر جواب ورکړئ. او که بهتر نشي ورکولی نو او ردوها. دلته یو مسله هم ذکر کوم. علما حضرات فرمایي کله چې یو سړی سلام وکړي نو دا سلام چې کوم دی دا سنت دی. که سلام دی وکړو ثواب دی، او که دی ونه کړو نو په تا باندې څه وبال نشته. خو لیکن دلته الله رب العزت فرمایي فحیو باحسن منها، تاسو د هغې نه بهتر جواب ورکړئ. جواب به ورکړئ بهتر. فحیو جواب به ورکړئ. اوس دا جواب ورکول چې کوم دی دا واجب دی. زما او ستاسو اکثر دغه دا دی، دلته یو عام زمونږ عادت دا دی یو طرف نه سلام وشي، یو به مو وایي السلام علیکم، بل هم ورته وایي السلام علیکم. چې چا مخکې وکړو، چا مخکې سلام کړی دی، هغه له دویم له پکار دی چې د هغې جواب ورکړي، په خپله د سلام نه کوي. او که دم سلام وکړو نو بیا په دواړو باندې جواب هم واجب دی، ځکه چې الله رب العزت وایي فحیو، تاسو جواب ورکړئ بأحسن منها. بهتره خبره ده چې ما او تاسو د هغې نه بهتر جواب ورکړو. خو لیکن زما او ستاسو نن سبا سلامونه چې کوم دي دا پیشنیبل شوي دي. سلام
نو ما تاسو پیشن جوړ کړی دی. بعض خلک خدا سے سلام وکړي چې د هغې نه الټه دغه جوړ شي، دا هغه دعا نه الټه خیره جوړه شي. یو روایت کې راځي چې یهودیان هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چې السلام علیکم ای الموت علیکم، پتا باندې دې مرګ راشي. نو عرض دا کوم چې مونږ د السلام نه هغې څه جوړ السلام، نو مونږ الفاظ بدل کو، الفاظ د یو څه نه بل څه کو، د هغې نه به شانتې معنی هم بدلېږي. نو مونږ د دعا نه اکثر خیره جوړه کو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وعلیکم، تاسو ما ته خیره وکړئ، هغه دې په تاسو باندې هم شي، وعلیکم او په تاسو باندې هم دی شي. حضرت عایشه رضی الله عنها انتهایی زیات خفه شوه او هغې ته ډېرې زیاتې خیرې وکړې. نبي علیه الصلاة والسلام چونکې رحمت للعالمین دی ورته ویې ای عایشه دا ته څه کې؟ هغه ورته عرض کوي یا رسول الله آیا تاسو ونه لرئ هغې تاسو ته وایي چې السلام علیکم؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې عایشه هغې ما ته وایي چې السلام علیکم، ما ورته وویل چې وعلیکم او په تاسو باندې هم داسې شي، تاسو ما ته دعا کړې هغې خیره نه لګي، زما هغه لګي، زما هغه به لګي. نو عرض دا کوم چې مونږ سلامونه اول د سلام الفاظ ټیک کو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ښکلی سلام کو، او چې څوک ووایي چې السلام علیکم نو جواب ورکوونکي له پکار دی چې وعلیکم السلام ورحمت الله، هغه ورحمت الله وي ته ورسره وبرکاته وي. شیخ صاحب فرمایل چې هغه وبرکاته وي ته ورسره مغفرته هم ووایه، ځکه چې الله رب العزت وایي بهتر جواب ورکړه. نو عزتمندو یو خدا خبره ده چې دا سلام دا یو قسمه دعا ده. په دې کې محدثین و مفسرین و حضراتو ډېرې لوی لوی خبرې، ډېرې اوږدې ډېرې غټې خبرې لیکلې دي. په هغې کې صرف یوه خبره عرض کوم، هغه دا ده چې السلام دا د الله رب العزت صفتي نوم دی. چې څنګه قرآن کې الله رب العزت فرمایي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر. دلته الله رب العزت خپل نومونه بیان کړي صفتي، په هغې کې یو السلام دی. نو چې ما تاسو کله په خپل مسلمان ورور باندې سلام کوو که نه السلام علیکم، نو علما حضرات فرمایي وایي چې مطلب دا اے السلام معک، الله رب العزت د تا سره شي، د الله رب العزت مدد د تا سره شي. یو بله خبره چې ما په ابتدا کې د نبی علیه الصلاة والسلام کوم حدیث ذکر کړو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر، په سلام کې مخکېوالی کولو والا چې کوم دی دا تکبر نه بری دی. او تکبر یو داسې بیماری ده چې دا بیا د ټولو ګناهونو جوړه شي او سړی د ډېر لوی مقام نه چې کوم دی ډېر پست مقام ته وغورځوي، لکه څنګه چې شیطان غورځولی هغه تکبر یې وکړه، ابا واستکبر وکان من الکافرین. چې کله الله رب العزت فرشتو ته او شیطان ته وفرمایل چې آدم ته سجده وکړي، نو الله رب العزت فرمایي ابا واستکبر، هغه انکار وکړه، تکبر یې وکړه. نو بیا هلته د ملائکو استادو ملائکو سره په جنت کې په زرګونو کاله تیر کړي، د الله رب العزت په مقربینو کې په عابدینو کې. خو لیکن چې کله تکبر وکړه نو د کوم ځای نه کوم ځای ته راغی، هغه هر څه ته لاړل، هغه نعمتونه. یو روایت کې راځي چې په دنیا کې داسې ځای نو چې په هغې باندې شیطان الله رب العزت ته سجده نه لګولې، الله رب العزت عبادت یې نه کړی،
هغه هر څه چې کوم دي صرف په دغه یوه خبره ته الله رب العزت هر څه ختم کړه، څه تکبر یې وکړه. نو دلته د سلام د ټولو نه بهترینه دغه دا ده، د ټولو نه اعلی صله دا ده، بهترینه صله دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سړی دا تکبر نه بری شو. نو چې ما او تاسو د تکبر نه بری شو، نو الله رب العزت به زما او تاسو اعمال چې کوم دي دا هم دا ډېر داونه محفوظ وساتي. الله رب العزت به زما او تاسو اعمال چې کوم دي د هغې صله ما او تاسو ته په دنیا او آخرت دواړو کې راکړي. نو ما او تاسو له پکار دي چې دې ته نه دي کتل پکار ښه چې یاره دا زه پېژنم نو په ده سلام کوم، دا نه پېژنم په ده باندې نه کوم، دا زما نه کشر دی نو ده ته سلام نه دی کوم. د نبي علیه صلات والسلام عادت مبارک دا چې هر څوک به له مخې له راغله، که وړوکی و که لوی و که همزولی و، په هغې باندې به سلام کو. ځکه نبي علیه صلات والسلام فرمایي افشو السلام، تاسو سلام کور کې بار چا باندې سلام کوه، ځکه دا یو قسمه دعا ده. هغه به هم تا ته دعا کوي، ته ورته دعا وکړې السلام علیکم، هغه هم تا ته وي وعلیکم السلام، ته هم دعا وکړه هغه هم دعا وکړه. نو ځان دپاره خو دعا ما او تاسو اکثر خلکو ته وایي یاره جي ما ته دعا کوه، یاره ما ته دعا کوه، خو لیکن دا راته ګواره نه ده چې زه په خپله ځان ته د چا نه دعا واخلم بغیر د هغه د ویلو نه. صرف ورته ووایه السلام علیکم، هغه به تا ته خامخه وي وعلیکم السلام، که نه وي دا خو وایي وعلیکم. نو هغه هم تا ته دعا وکړه، بهترینه خبره ده. ته هم ورته دعا وکړه، هغه هم تا ته دعا وکړي. الله رب العزت دی ما او تاسو ته په دغه خبرو عمل کول اسان کړي. الله رب العزت دی ما او تاسو ته سلام کول اسان کړي. په دې باندې چې ما او تاسو شرمېږو نه چې یاره دا خو کشر دی ده ته ولې سلام وکړم، دا خو مې شاګرد دی ده ته ولې سلام وکړم، دا خو زما همزولی دی دی خو زما برابر دی نو ده ته ولې وکړم. نه بس هر څه ما او تاسو یو طرف ته کو او د نبي علیه صلات والسلام په احادیثو باندې عمل وکړو، زما او ستاسو زندګي به ډېره بهترین شي او الله رب العزت به زما او ستاسو دا زندګۍ نه او زما او ستاسو د اعمالو نه خیر خوري. الله رب العزت عمل کول انسان کی. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.